ایمان زور لارو په مټو متنګ دی ماتو مونږه مغرور سرونه سمدست ماتو مونږه مغرور سرونه سمدست ماتو د ایمان زور لارو په مټو اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها صدق الله العظيم. انتهائی محترم ناظرین سامعین، سورج وړاندې زما مخې ته یو کلیپ تیر شو چې هغه په هغې کې یو صاحب د شیخ القرآن والحدیث د عطا الله رحماني صاحب متعلق څه زبان درازي او څه بکواسات کړي. په هغې کې د ټولو نه اول دغه صاحب دا وایي چې د چمرکن مولا د وراره په جنازه کې شیخ القرآن والحدیث راځي او منګ علماء ته نصیحت کوي او ځان معتدل حسابوي چې دا بغضونه او دا کینی او دا اختلافات پرېږدئ او په خپل منځ کې متفق شئ او د خلکو د عقایدو اصلاح وکړئ. او بیا دغه شیخ القرآن والحدیث داسې یو شخصیت ته په سر باندې پټکې تړي چې په قندارو تاریخي مناظره کې هغه منګه ټولې دنیا ته مشرکان او بدعتین ثابت کړو او دا زیو هغه کس او هغه شخصیت ته په سر باندې پټکې تړي. زم حضرت صاحب کتا د هغه په نصیحت باندې عمل کړی وی نو ولې به ستا د باطل عقیده او ستا د شرکي او بدعي عقیده ټولې دنیا ته او د ذلت او رسوایي به ټولې دنیا د دې دیدار کولې او هغوی ته به دا ظاهرېدلې. تا خو ډېر کلونه دا خپل عقاید او چې بدعي کم دي او کم شرکي دي او کم د صحابو متعلق کم ګستاخات دي او کم د رسولانو متعلق کم ګستاخات دي ډېره موده تا په دې باندې صادر اچولی او خلکو ته به دې نه ښودل او خلکو ته به دې ځان یو دیوبندي یو موحد ظاهرو. خو الحمدلله زه هغه خپل مناظر ته مبارکي ورکوم، بیا ورته یو ځل مبارکي ورکوم چې تا ټولې دنیا ته د دغه کم ګستاخانه او کم بدعي او شرکي عقایدو ټولې دنیا ته دې وښودل. زه هم که تا د دغه شیخ القرآن والحدیث په نصیحت باندې عمل کړی وی نو ولې ته بیا تا ټوپونه وال کله به کاږه پاڼ کې او کله په زیارت کلي کې کله په بل ځای کې تا به دا ټوپونه وال چې دوی په اهل توحیدو پسې او په دې موحدینو پسې مونځ نه کېږي او دا ټوپونه به دې وال له خلکو نه به دې مالونه خوړل خو ته په قلاره نه کېناستلې. بیا دا حضرت بیا وایي چې دا منافقت پرېږده زموږ شیخ القرآن ته وایي افسوس په داسې کس باندې چې یو کشر کس یو عاجزه کس چې د خپل نوم پته مو ته نشته چې زما نوم په هغه اقسامو د اسم کې کم یو قسم دی چې مولانا نعمت الله توحیدي صاحب د ده نه هغه تپوسونه وکړه او بیا یې ورته وویل چې ته یو ادنا کارکون نو ادنا خو د دني نه د یو رذیل او خسیس ته وایي درته د هغې پته هم نه لګېږي. او دا راپاڅي او زموږ د یو مشر شیخ القرآن والحدیث متعلق څه بکواسات کوي. نو افسوس دی په داسې خلکو باندې. بیا یو څه مبهم الفاظ استعمالوي چې د هغه په بچو کې وایي کشر او مشر یې څه کوي ټول یو رنګ. زه هم که جرأت د پکې او ایمانداري د پکې په ظاهر او په جرأت سره ښکاره دا ووایه دا خو خلک عوام دا داسې وایي چې خنزیر په بچو کې واړه او کشران ټول یو رنګ. زه هم په ظاهرا دغه رنګ ووایه. په زیارت کلي کې چې زموږ یو عالم دین یو داسې یو عامه خبره وکړه چې یو عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي هغه مثال هغه د قرآن نه ویلو چې دا د هغه مثال د خره او د سپي دی. تاسو اور واخیست او شورم پورته کړو خلکو ته هم دا خبره کړه چې دا علماو ته سپي او خره وایي. اوس تاسو د قرآن مقابله کې راپاڅئ او خلکو ته دا ظاهروئ چې موږ ته خره وایي او دا وایي دا وایي. ته اوس د یو عالم متعلق چې هغه یو شیخ القرآن والحدیث مسلم شخصیت دی ته د هغه متعلق د خنزیر لفظ استعمالوي. الله دې تا ته هدایت وکړي چې په سمه لار شي. زه هم انشاءالله ابناء الابناء ته او ابناء ته به ستا دا تاریخي شکست د قندارو معروفه مناظره انشاءالله یادوي او دا به ستا د ذهن نه انشاءالله نه وځي. بیا دا حضرت صاحب زه خپلو ملګرو ته وایم چې ټیک ده تاسو ته به خپلو ملګرو خپلو مشرانو مبارکي درکړي خو چې یو باطل شخصیت د هغه د خولې نه د توحید صدا بلندېږي او داسې وایي چې زه خو مشرک او بدعتي نه یم. زه الحمدلله موحد یم او لا اله الا الله په زور سره وایي. زه هم بس
الله دې دغه رنګه تا ته نورم هدایت وکړي او ستا نور ملګرو ته دې دغه رنګ هدایت وکړي چې ته د یو څو کلیپونو نه او د دغه مناظرې نه تا ته پته ولګېده او تا ته خپل عقاید واضح شو او ظاهر شو چې موږ کې خو واقعي دغه شرکي او بدعي عقاید موږ خپل کړي دي او موږ د دغه په نقش قدم او د دغه خپلو مشرانو په نقش قدم باندې رواني خو تا خو براعت د دغه عقایدو نه څه ناڅه وکړو زه وایم حضرت ټیک ده دغه براعت هم تعالی پیدا درکوي خو لږ شانته کې جرأت وکړه او په دې زړه باندې دې لږه ګټه کېده وه او د دغه شرکي او بدعي عقایدو نه هم توبه وباسه چې ستا دغه عقاید دي قول القائل یا رسول الله بطریق الاستعارة جایز او ینصرون اولیاء او یدمرون اعداءهم دارنګ نور ګڼ عقاید او ستا ګستاخانه عقاید دي خرافات دي د دغې نه هم په جرأت سره او په خلکو ته دا واضح که په میډیا باندې دا اعلان وکړه چې دغه عقایدو نه زما برات دی بیا ته زموږ ورور او زموږ دوست یې انشاءالله ستا خلاف به موږ هېڅ ځای کې خبره نه کوو ستا خلاف به موږ هېڅ ځای کې کلیپونه نه کوو حضرت صاحب په اخره کې زه تا ته دا وړاندې کوم چې تا ته دا چا حق درکړی دی او چا جج او فیصله کون مقرر کړی چې ته یو زموږ لوی مشر او شیخ القرآن والحدیث متعلق ځان د یو ناصح جوړی او هغه ته خبرې کوي چې داسې منافقت نه ځان وساته او داسې وکړه او داسې وکړه زه یم که ته وایې چې دا منافقت دی په دې سره دا منافق ګرځي زه یم اول دې دا نصیحت خپلو مشرانو ته وکړه چې ستا شیخ القرآن والحدیث سمیع الحق صاحب دا کوړي محتمم پنجپیر ته راځي او هغه دا وایي چې د شیخ القرآن والحدیث زامنو نه الله د دین خدمت واخیستو د یو زوی نه الله د قرآن او د سنت خدمت واخیستو د بل زوی نه الله د جهاد خدمت واخیستو دا یو زنده کرامت د شیخ القرآن والحدیث دی بل طرف ته زرولی خان صاحب د شیخ القرآن والحدیث متعلق فرمایي چې دا د امام رازي نه هم په تفسیر باندې ښه پوهېږي دغه رنګ بجلیګر صاحب راځي مولانا بجلیګر صاحب پنجپیر ته راځي او وایي چې په دفاع د صحابو کې چې الله د شیخ القرآن والحدیث نه کم کار اخیستی دی د پاکستان په مدرسینو کې څوک د دې مثال نشي پیش کولی دا رنګ نور ګڼ مشران ستا دي اول دې په دغه باندې به د منافقت ټاپه ولګوه خو زه وایم تا ته اخره کې دا خبره کوم چې دغه رنګه دا خوله دې بیا استعمال نه کړي کومه خوله چې تا استعمال کړې ده او غلط بکواسات دې کړي دي زه وایم خپله خوله بنده وساته او په قلاره کښېنه بیا داسې خوله استعمال نه کېږي ورنه بیا ما ته هم دا حق حاصل دی چې په یو کمره کې کښېنم او ستا د مشر متعلق داسې یو کلیپ وکړم اخره کې ټولو عوامو ته دا وایم چې د په رنګه نور هم داسې خلک شته چې په ظاهره باندې ځان دیوبندي شو کوي او د اهل سنت والجماعت نه ځان حسابوي خو په حقیقت کې داسې خلک د شرکي او د بدعي عقایدو خاوندان دي الله تعالی دې موږ ټول د داسې عقایدو نه او د دوی د شر نه بچ او محفوظ وساتي واخر